د معاشرې په ذهني روزنه کې د یو قام پرمختګ لپاره لازمي شی دا دی چې په هغه قام کې به دوه شیان خامخا وي، یو کتاب او بل ډایلاګ. چې په کومه معاشره کې کتاب هم ویل کیږي او سات ډایلاګ مکالمه هم سره کیږي، هغه معاشره هغه قام پر پښو باندې ډېر زغرته درېږي. که ته چیرې پر تاریخ باندې نظر واچې، اول دنیا ته نبی راغلی دی، بیا کتاب راغلی دی. انبیا ډېر راغلي دي، کتابونه کم راغلي دي. د دې څخه دا معلومه شوله چې د معاشرې په ذهني روزنه کې زیات کردار د ډایلاګ دی، بیا د کتاب دی. خو کتاب یو داسې شی دی چې د دې بغیر هم چاره نشته. کتاب او ډایلاګ به برابر سره چلیږي، بیا یو معاشره زغرته پر پښو باندې درېږي. هره میاشت موږ په ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی پبلک لایبرری کې یو سټډي سرکل کوو. په دې کې مختلفه اهل علم خلک راځي، خپل وینا کوي. محقق، شاعر، ادیب، ستاره امتیاز، لیکوال پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب د میاشت زموږ میلمه و. د انسان په کردار سازي کې د لټریچر یا د ادب څه کردار دی، پر دې موضوع باندې خبره وکړه. د په تفصیل سره وویلې چې د انسان په ژوند کې څومره لټریچر ویل ضروري دي. په آخر کې سوالات جوابات سیشن هم وسلو. رفیقي صاحب وویلې چې هغه سر به ولې ماتیږي چې په کوم سر کې خوله وي. د دې څخه معلومه شوله چې په کومه معاشره کې ډایلاګ او مکالمه کېږي، ډېرې غلط فهمیانې، ډېرې جګړې، ډېر فساد، ډېر شرونه به ختم سي. خو په دې وخت کې ضرورت دی چې د جګړې او د شر څخه مخکې انسانان ناسته پاسته شروع کړي، یو د بل سره کښېني، مجلسونه سره وکړي، نو به د جګړې خپله ختم سي.